کلا والله ما یخزیک الله، په الله قسم الله به تا چرې نه رسوا کوي، الله به تا چرې نه رسوا کوي. خفګان مه کوه، پریشانه کېږه مه. ولې څه مسله ده تا کې؟ لومبۍ خبره ورته کوي انک لتصل الرحم، تو خو خلکو سره رشته دارۍ پالې، تو خو ستا خو خاندان دی، تعلقات د یو بل سره پالې، رشتې پالې، د خلکو خیر خبر اخلي، تپوس پوښتنې کې. نو داسې انسان الله تعالی چرېم نه رسوا کوي. او بیا ورته فرمایي وتحمل الکل، خلکو سره بوجونه اوچتې، که په لاره څوک ځي مشر دی پنډ ورسره دی، ته زر لاړ شي کاکا جي دا ما ته راکړه چې دې درسره وړمه. که مشره زنانه ده او هغې سره په لاسو کې څه غوټه ده، زر ورمنډه کې مورې دا ما ته راکړه، مورې دا ما ته راکړه، زه څه کومه دا به درسره زه واخلم. او دا خو دنیاوي بوجونه دي. که د چا په زړه کې څه مسله ده او زړه کې څه خبره ده او هغه تاله راشي، نو هغه ته ته صادق او امین ښکاري، نو تا سره کښېني او د زړه راز درته ووایي، هغه بوج سپک شي. بعضې ټایم د انسان په زړه کې خبرې یاره ما چاته ووایي، خو چې خلک یې راله دا خبره ښکاره هم نه کړي او زما دا زړه دا بوج سپک شي. نو بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وایي وایي خلکو نه بوجونه اوچتئ، دنیا کې که څوک رواني په لاره نو هم ورسره ته بوج اخلي، او که د چا په زړه باندې څه غم او درد دي نو لاړ شي تسلي وله ورکړي، کښېنې د هغه زړه سپک شي. بیا ورته فرمایي وایي وتکسب المعدوم، په خلکو باندې چې څوک داسې انسانان دي چې تا هغوی دپاره روزي ورکوې، روټۍ پرې خورې. او دا موږ ویلو چې د رسول الله مبارک خاندان که هغه عبدالمطلب شو که هغه هاشم شو، دا ټول داسې خلک وو چې دا میلمدوس وو، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپله هم چې دنو خرچ کوونکی وو. بیا ورته فرمایي وتقرئ الضیوف، ته خو میلمانه چې څومره راځي د هغوی میلمستیا کې په هغوی باندې روټۍ خوري، په هغوی باندې اوبه څښي، او دا هم د رسول الله مبارک د خاندان کار و. او بیا ورپسې فرمایي وتعین علی نوائب الحق، خلکو سره د حق او د سمه لاره کې مدد کې. که د چا څه مسله وي نو ته د حق ملګری، ته د غلطو ملګری نه یې. دا یو څو خبرې چې بیبي خدیجه وکړې د رسول الله مبارک ته، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه ټول غم او پریشانی چې په زړه یې څه وو هغه هر څه ختم شو. او ښځه هم داسې پکار چې تا له ډاډ درکړي، ستا زړه مضبوط کړي، او داسې نه چې معمولي خبره راشي او تا په زړه څه پریشاني راشي او تی لاړ شي وایي یاره دې ته به ووامه، او هغه دومره فریاد شروع کړي او داسې خبرې شروع کړي چې تا نور هم خواوه. نو بیبیانې چې څومره دي نو پکار دا دی چې دا د خپلو خاوندانو دپاره داسې وګرځي چې د دوی دپاره یو همت او جذبه په دوی کې پیدا کړي او زړه ونه مضبوط کړي. نو ورپسې فوري طور وایي راځه چېرته ځو؟ وایي زما د تره زوی دی ورقه ابن نوفل، او دې د تورات عالم دی، هغه ته دې بوځمه تپوس به وکړو چې دا څه مسله راغلې ده، دغه شانتې ملاقات شوې ده د یو نوراني مخلوق سره. نو ورقه ابن نوفل د بیبي خدیجه د تره زوی و، هلته کې لاړل او ورته وایي وایه واره وایه څه دې لیدلي دي؟ وایي دغه شانتې یو نوراني مخلوق راغی چې پیغمبر علیه السلام څنګه لیدلی و، څنګه یې وزرې دي، څنګه شکل و صورت دی، داسې راغی ما سره ملاقات وشو، ما له زور راکړو، ما ته دا 15 آیتونه دی ورته وایي دا راته وایي دا وایه. نو ورقه ابن نوفل بیبي خدیجه ته وایي دا هغه فرشته ده کومه فرشته چې به موسی علیه السلام ته راتلله، او ستا خاوند له به الله لویه مرتبه ورکوي، دله به الله نبوت ورکوي، خوشحاله شه په دې باندې. او بیا اخر کې یو خبره کوي کاش چې دغه وخت کې چې کله ته اعلان د نبوت وکړې، ته کله اعلان د نبوت وکړې او دا خلک ستا مخالف وګرځي، کاش چې زه ژوندی وې، کاش چې دغه وخت کې زه ژوندی وې، ما به ستا او ستا امداد مې کړی وي، ستا نصرت مې کړی وي او ستا ملګرتیا مې کړی وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حیرانه شولو، ښه نو دا زما خلک به ما وباسي، ما دې سره بد څه کړي دي، ما نقصان چاته څه رسولی دی، وجه څه ده، ولې به مې د کلي نه وباسي؟ دا خو زما خپل خاندان دی، خپل خلک مې دي، څه د بل ځای نه خو نیم راغلی چې ما به وباسي. نو ورقه ابن نوفل ورته فرمایي دا ته چې کومه خبره کې چې دا بوت څه نشي کولی،
یا تا ته چې کومه فرشته راغلې ده نو چې چا دا خبره کړې ده نو خلک د هغې مخالف شوي دي او واقع وشو همداسې 3 کاله وحي رانله او 3 کاله پس چې کله وحي لومبنی وحي راله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام